علیه دوه کاره کړل دي، یو یې مسله را ایستل او یو یې پې عمل کړل دی. او موږ څو کاره کوو؟ موږ صرف عمل کوو، مسایل را وباسو نو. نو کوم خلک چې دې دور کې خواهش پرست دي، خواهش پرست خلکو کار دا دی چې هغوی لګیایي او دا خلکو ته وایي چې مثال 4 مذهبونه دي او زه به دې 4 کې ګورم په کم یو باندې عمل کوم. د یو کټ 4 خپې دي او په کومه خپه باندې زه د پاسه بوج ډېر ږدم، کینم پې بل څه شي سپې ږدم، زه به په خپله ګورم که نو موږ ته د دې اجازت ولې نه راکولی کېږي چې موږ خاص د امام تقلید کوو. اول خو دا دی چې بیا ته په قرات 7 کې قرات 10 کې ګوره چې کوم قرات ستا خوښ یا وایه. تاسو دلایل شته دلیل باندې ثابتولی شي چې په دې مسایلو کې دا ډېر حق ته رسېدل او په دې مسایلو کې دا ډېر حق ته رسېدل، نو په دې کې بیا موږ الزامي جواب ورکوو چې د دنیا دا لوی لوی شیوخ په یو مذهب باندې روان دي. ته څوک یې چې ته به پکې ګوري؟ دا کاته اصل کې نه کوي، دا خواهش پرستی کوي. بس نن ماته دا مسله اسانه ده، په دې عمل کوم. نن راته د شیعو د طرف مسله اسانه ده، په خپو باندې به په جرابو باندې او په خپو باندې به بالکل مسح کوم، این زمبینو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. بس نن به په خپو باندې مسح کومه، سبا له ګرمي ده اوړی دی، سبا له به اینځم. دا خواهش پرستی ده. دلیل کم زګین کې دی ستاسه. نن ورته خواهش دا وایي چې روژه وختي ماته که، سبا کرکټ له تللی خواهش ورته دا وایي چې نن به روژه ناوخته ماته کي. دا خواهش پرستی طرف ته ځي او د دې نه قرآن سنت کې بار بار منه راغله. که مجتهدینو چېرته مختلف دلایل را یوځای کړل دي، ته صحابه په مثال کې ورکې او په مختلف مسایلو باندې هغوی عمل کړل دی، خو ټول عمري زندګي ګرځول ده. دا نه چې نن دا کوم سبا دا کوم، سار له یو طریقه کوم ماښام له بل طریقه کوم. دې ته خواهش پرستی او د دې خواهش پرستی نه قرآن او حدیث منه راوستي. قرآن بار بار په دې باندې زور ورکوي چې تاسو دا خواهش پرستی مه کوئ. نن راته دلیل په دې مسله باندې میلاویږي، سبا راته په دې مسله باندې دلیل میلاویږي. نن دلیل په دې نن راسه ټیم شته، بس په دې باندې ورمنډه کوم چې 6 رکعاته سنت کوم د ماسپښین نه مخکې، ماسپښینه اور سبا ته د 4 رکعاته کوم، بس د بل امام دلیل مې راغستی دی. نن سنت کوم سبا یې نه کوم. دا خواهش پرستی ته ځي. د رسه دلیل په کم زګین کې دی، یو لاره باندې تګ دی. صحابه او ائمه په یو لاره باندې تګ کړل، هغوی خواهش پرستی نه ده کړې چې بس نن ماته دا مسله ده، نن دا داسې قابل سړی راغلی چې خواهش پرسته به راپاسي او به وایي چې زه په 4 امامانو کې ګورم. بیا جواب دا دی، دا به سبا له بیا راپاسي وایي به چې زه په انبیاء کرامو کې ګورم. نو سبا ته به وایي د خور سه نکاح کوم. ولې کوم؟ آدم علیه السلام په شریعت کې جایز وه. سبا ته وایي قبر ته سجده کوم. ولې کوم؟ یوسف علیه السلام شریعت کې جایز وه. بل سبا ته وایي په حیث حالت کې د بیبي سه جما کوم. ولې کوم؟ عیسویانو په خپل شریعت کې دا جایز کړی وه. سبا ته وایي ښځه به د هندوې په شان کمرې ته اچوم. ولې اچوم؟ ځکه کې لا شو هم د الله وجود مني، هغوی دا کار کوي. کافرستان کې دا کار کیږي. دې ته خواهش پرستی. نو په مسایلو کې به ته په یو لاره باندې سیده ځې. شریعت وایي دې ته چې ستا طبیعت یې نه مني، ته پې عمل وکړي. چې کله ستا خواهش شو، د دې مثال خو داسې دی چې زه د محدثین اصول نه منم او راپاسم په خپل اصول باندې دا حدیث مې نه ده خوښ، بس دا ضعیف، دا حدیث مې خوښ دی دا صحیح، دا حدیث مې نه ده خوښ دا ضعیف، دا مې خوښ دی دا صحیح. طالب به راپاسي چې په نحوه کې دا قاعده او دا قانون ګران دی، په صرفو کې دا نن پرېږده او دا بل قانون آسان دی او بل قاعده دا واخله. دا خواهش پرستی ده. دا ته ولې په فقه کې صرف او په فقه کې ولې دې ته صرف د عوامو نظر راځي؟ د هغې مین کرکټر وجه دا ده چې چونکې فقه د عام و خاص د ژوند مقصد دی. نو په دې وجه باندې خلک راپاسي چې نن به زه په دې فقه عمل کوم، سبا په دې فقه باندې عمل کوم. دا خواهش پرستی ده صاحب، دا دین باندې عمل نه دی، دا خواهش پرستی ده. نن په فیزار کې مونځ کومه، سبا به فیزار وباسمه. نن په لباس کې مونځ کوم، سبا به لباس وباسم. نن ټوپۍ کې کوم، سبا به نه کوم. ځکه هلته دلیل ماته موندی شو. نه، دا خواهش پرستی ده. خو بیا چې دې څه خوښه یا کوه. په مسجد کې مونځ کول د امام احمد رحمت الله علیه ائمه ثلاثه په نسبت باندې واجب دي، د امام ابو حنیفه په نسبت سنت دي. دا به زه په کور کې مونځ کوم، د امام صاحب په فتوا باندې عمل کوم، چونکې هغه ورته فرض او واجب نه وایي.
او د دې باقي امامانو نه منم په دې کې ګراني ده دا به وچ پناه قضان ته اساني راولي نو دا شریعت نشو دا بیا شو کیچړیه فرقه یو کیچړ دې ته جوړ کو بس ډیران دی او چې څه شی ورته د خوښه یا ورته وروله مزیدي کوي نو دې ته شریعت بیا نه وایي او نه دا شریعت دی ښه د رسول الله په دور کې داسې نه وه چې خلکو په مختلف باندې عمل کاو نن به ابوبکر دا لوبه کوله سبا په یو طریقه باندې ټول روان خو چې دا کار به منسوخ شو صحابه به پرېښودو چې دا کار به و صحابه به کاو قبلې د بدلېدو په باره کې الله څه وایي ته به سبا له تللی په اټلي کې به ولاړ وې به چې عیسویان خوشحالوم به او بیت المقدس طرف ته مونځ کوم دا هم نبي علیه السلام یو دور کې کړل دی په منسوخ باندې عمل کول چې دی دا د بدعتي کار دی امام ابو یوسف سے فرمای اور د دې مثال لږ دی لکه زه چې پخوانی 5 روپۍ زوی سم بازار کې سبزی والا ته ویم حضرت ما ته سبزي راکړه خوله به راله نو د خواهش پرستی دا نه دی چې د دلیل مونده د نن مې دا امام خوښ دی سبا مې دا خوښ دی بیا نن په دې قرات حفص ناسم باندې قرات کوه سبا د قاری حمزه په قرات کوه بل سبا د کسائی په قرات باندې کوه دا قرآن هم صرف په یو قرات کې خو نه دی څنګه چې مونږ په قرآن کې په یو قرات عمل کوو داسې به په څلورو مذهبونو کې په یو مذهب پسې ځو بیا ته ټول عمر ولې یوازې د خپلې بیبي کمرې ته ځي هلکه دا ټول یو شان ښځې دي خو دغه ستا بیبي ده نو دغه شان په خپل مذهب باندې عمل کوه چېرته داسې م لیدلی چې څلور وروڼه په یو کور کې اوسېږي او وایي چې روزانه یوې کمرې ته تله مړه خواهش به شروع کړو او زه به نن روزانه ستا کمرې ته ورته ځم استغفر الله چې د الفاظ زما د شان څه خوند نه کوي لیکن مجبوران مې د خولې نه وځي داسې وروڼه کوي چېرته خو چې کومه بیبي ستا په نکاح کې ده په کومه کمره کې ده ته به هغې کمرې ته ځي دغه شان چې کوم مذهب په تواتر موږ ته را رسېدلی په هغه مذهب باندې به موږ عمل کوو نو استنباط څه ته وایي دې مطلب دا نه دی چې امامانو د ځانه مسایل را ایستل دي استنباط دا کوي ته وایي اجتهاد په دې ځمکه په هره حصه کې اوبه موجودې دي لیکن هر سړي ته پته نشته چې په دې حصه کې اوس اوبه موجودې دي او که نه دي کله چې موږ ماهر د اوبو راوستو هغه دلته اوبه چیکه فوکه وایي دې زګین کې اوبه شته موږ کویه وکنستو وس د اوبو ځای یو کس ته معلوم دی او موږ بور والا راوست یا کویان والا هم راوستو خاص کسان دي چې هغه کویه کنستی شي کویه یې وکنستو کویه کنستی خاص کسانو دی د کوی په دې ځمکه کې د اوبو معلومات خاص کس ته دی لیکن استعمالی ټولې علاقې والا دغه شان مجتهد هغه استنباط کوي قرآن حدیث مثال د دقه ځمکې کې د بند اوبو دی څنګه چې ځمکه کې اوبه شته لیکن هر کس ته پته نشته دغه شان قرآن حدیث کې هر مسله شته لیکن هر کس ته پته نشته خاص افراد تر قرآن حدیث د مسایلو پته ده څنګه چې په ځمکه کې اوبه شته لیکن خاص کس ته پته ده هر کس ته پته نشته اوس چې کله د ځمکې دا اوبه راوتلې هر کس استعمالی هر کور ته دغه اوبه روانې دي هر څوک ته پیدا دي دغه شان چې کله د قرآن سنت نه دا مسایل راوایستې اوس په هر سړی عمل کوي هر سړی د دغې نه پیدا اخلي استنباط مطلب دا دی چې دا اوله په دې خطبه کې دا لفظ راځي بیا ستاسو خطبه کې الحمدلله الذي اعلى منزله المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجه العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين عنهم بمزيد الاصابه وصوابه اصابه وصوابه مستنبتين تشریح متوکړه تمام حمدونه ټول تعریفونه غلال ثابت دي چا چې اوچتې کړې درجې د ایمان والاو اول ایمان والا ذکر کړو بکریم خطابه خپل عزتمن خطاب سره خوږ خطاب سره ورفع اوچتې کړې درجه العالمین د مؤمنانو نه د علماو درجه اوچتې مؤمنان ډیر دي لیکن د علماو درجه پکې اوچتې نو د دې وجې نه دا خاص ذکر کړه جدای ذکر کړه بیا د دې نه غټه درجه د مستنبتینو ده د مجتهدینو ځکه هر یو رعی دی الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته د د خطبې دا عیسی چې د دغه حدیث نه ثابت ده هر یو سړی په خپل کور کې مشر دی د خپل کور د خلکو به خیال ساتي نظر به پې کوي عالم چې دی بیا د ټول کلي مشري پیر صاحب چې دی د خپل اهل علاقې مشري او د دې ټولو د عقیدې او د مسلې اصلاح کوي ٹھیک ده او مستنبتین مجتهدین حضرات چې دی بیا د دې
امت کې بیا د خاص خاص جماعتونو مشران دي اور انبیای کرام بیا د ټول امت خاوندان دي او الله جل جلاله بیا د دې ټول مخلوق